بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين اما بعد. د امام علی رضوان اتحاد د چا سره او چا خلاف. په یو روایت کې راځي چې امام علی رضوان نمخ کې بعد درې پیره اتحاد کېږي او څلورم پیره به امام علی رضوان په خپل منځ اتحاد کوي. علما فرمایي چې د درې پیره اتحاد شوی دی او څلورم پیره اتحاد ته نړۍ په انتظار دی. اول پیرا چې کوم اتحاد دو د افغانستان او د روس جنگ چې وشو، دوم پیرا عراق او ایران جنگ کې، او دریم پیرا د عراق او کویت جنگ کې. څلورم پیرا کوم اتحاد امام علی رضوان کوي، نو په دې کې به عالمي عیسایت غداری وکي او امام علی رضوان په خلاف په خپل فوج د شام ځمکې ته راجمع کی او جنگيږي به، او اخر کې به الله تعالی فتح مسلمانانو ته نصیب کی او امام علی رضوان په لاس باندې به دا جنگ وګټي. دا رنګه په وی روایت کې راځي چې امام علی رضوان په مکه مکرمه کې ظهور کوي او موجوده حکومت خلاف په هم امام علی رضوان کې شي د اتحاد نه کار واخلي. لکه څنګه امام علی رضوان په باره کې راځي چې به اتحاد کوي، دا رنګه دشمن به هم اتحاد کوي. لکه څنګه تاسو مونږ نن سبا زمانه کې وګورو چې نامنهاد د شرګردي خلاف مسلمانانو حکمرانان او عالمي عیسایت په خپل منځ اتحاد کوي او ځای په ځای د شرګردي خلاف جنگيږي. نو دا رنګه به امام علی رضوان خلاف هم اتحادونه کوي او یې خلاف جنگيږي. لکه یو بل روایت کې راځي چې امام علی رضوان په خلاف یو لښکر راپاسي او چې بیدا مقام ته رسیږي، نو التبا ازمکه باندې دنسي او الله تعالی به غر کې. دا یو اتحادي فوج بوي چې یو کې به د مصر، شام، عراق او مختلف افواج به پکې شامل وي. تاسو موږ د پاره دا ډیره ضروری ده چې د اتحاد نه ځان خبر کو او امام علی رضوان په خلاف باندې کوم اتحاد کېږي د ایغه نه ځانو بچ کو. دا سنوي چې امام علی رضوان په خلاف باندې اتحاد سب کې هم لاړیو، دا به ډیر د ناکامۍ مقام. الله تعالی دې تاسو موږ ټول حفاظت وکړي.